دغه بایګان کې زما आवाज زما ته چلی ووري دا ما سره په دی وخت مالین مدد وکي یا ماره ویل چیر واخلي ورې چې زه وګرځم څنګه ډېره مهرباني وای چا پسرو شونډو هندل د چا د پارا. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مظفر شاه یم او تاسو ایم پی نیوز ګورئ. کتونکو نن مونږ د داسې یو شخصیت سره ناست یو چې هغه تاسو به ډېر ښه پېژنئ. د تحصیل بریکوټ او خصوصا بیا د کوټې ابوی او نوي کلي چې کم خلک دی هغوی دوی پیژني. د دوی دغه شخصیت چې کم دی په دوه درې دا به ووایم چې په دوه درو نومونو باندې مشهور دی او تاسو به په مختلف نومونو باندې پیژنئ. دوی کم ملګرو چې د نوي کلي په سکول کې سبق ویلی دی نو هغوی به یې خامخا پیژني د دوکاندار په نوم باندې. د دوی د نوي کلي په سکول کې خپل یو خپل مقام او یو خپل حیثیت او کم ملګرو چې د نوي کلي په سکول کې سبق ویلی نو هغوی خامخا پیژني. د دوی دویم روخ چې دی دویم اړخ چې دی نو هغه د ادب سره چې کم خلک کم ملګري تعلق ساتي نو هغوی به یې پیژني د نیک محمد ثالث په نوم باندې ځکه چې د دوی د شاعرۍ سره د ادب سره هم تعلق دی. اوس په موجوده دور کې چې کم دی نو د دوی تعلق د یو پرایویټ ادارې سره د یو پرایویټ سکول سره دی. په هغې کې دوی خپل خدمات ورکوي او دلته کې په کوټه کې یو پرایویټ سکول دی چې په هغې کې دوی خپل کار کوي. دا ټول خو ما تاسو ته د دوی خصوصیات چې کوم دی هغه بیان کړل. اوس په موجوده وخت کې چې کوم دی نو نیک محمد ثالث صاحب یا عرفي دوکاندار صاحب چې کوم دی هغه د بیمارۍ سره مخ دی او تاسو به د کلیپس کې زموږ به د شارټس کې کتلی وي چې په کټ کې پروت دی او هغوی ته مختلف یو قسم دوه بیماری لګېدلې دي. تاسو به دغه زموږ په سکرین باندې کتلی وي. دوکاندار یا نیک محمد ثالث صاحب خپل ټول ژوند چې کوم دی هغه په خدمت کې تیر کړی دی. په مختلف شکل کې دوی د خلکو د ماشومانو تربیت هم کړی دی او دغسې د ادب په دنیا کې هم خپل خدمات ورکړي دي. د دوی د ادب په دنیا کې د خدماتو دا یو سرټیفیکیټ هم دوی ته میلاو شوی دی او دغه د دوی چې کوم خدمات دی هغه منلی شوي دي. اوس داسې ده چې نیک محمد صاحب په کټ کې پروت دی او د دوی د وینا مطابق د کلي د علاقې چې کوم خلک دی هغه د دوی سره تر څه حده پورې خپل امداد هم کوي. خو بیماری کتونکو داسې یو امر دی چې کله دا راشي نو دې ته بیا غرونه هم نه ټینګېږي او داسې د چا په دغه باندې بیا دغه سر ته نه رسي. نن موږ د دوی سره ناست یو په خپله د دوی نه پوښتنه کوو چې یاره څه بیماري دوی ته لاحق شوې ده او څومره خرچې به دغې باندې کېږي او د دوی سره یاره د دې کم مشاعره چې کېږي یا کم سرټیفیکیټ چې دوی ته میلاو دی به دغې حواله دوی ته څه میلاو شوي دي یا نه دي یا څومره مدد یا امداد دوی ته ضرورت دی. نو دغه به د دوی سره خبرې کوو پوښتنه به دې کوو او بیا به مخکې دا پروګرام تاسو ګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو د ایم پی نیوز ټیم ته زه هرکلی وایم او د هغو شکریا ادا کوم چې هغو خپل قیمتي وخت ضایع کړو او زما غریب غونډه کې دغه تپوس وکړو او زه میډیا ته مخامخ کړم. زه دا کوم چې ما باندې د ملا ټوټې کې درد راغی او بیا زما خپې شلې شولې
چې موږ ډاکټر لاړو نو هغه چې د ملا اپریشن وکړه او د موږ لکه زه یو پرایویټ اداره یونیورسل ایجوکیشن کوټه کې نن سبا خپل اخري دور تېروم او باقي کې سکول کې کلاس 4 پیسې سره یم زما تنخواه باقي کې 2000 روپۍ ده نو هغه زما بیماري او دغه خو بالکل نه سره کوي خو زما زوی دی ډېر روز پورې دی بېروزګار و اوس د تېر 2 میاشتو کې د کار شوی و نو دی د اسلام آباد کې و اسلام آباد نه راغی زه ډایرکټ ډاکټر له بوتلم چې مونږ یې ایم آر آی وکړه نو هغه وایي چې بھائی ستا ملا نه دغه کټ دی رګ کټ دی او ستا واړه بوله لوی ولمو بند دي یا خپې دي شي دي تو به اپریشن کوې د دې بل مخنیوي نشته دی نو هغه ډاکټر الله دې ول عزت نصیب کړي ډاکټر اعظم صاحب زموږ سره ډېر ښکلی تېروتلی او زموږ سره په هغه ایم آر آی کې هم امداد وکړو او بیا چې پوه شو چې یاره دې زموږ د پرایویټ سیکشن هسپتال اخراجات نشي پوره کولی ما اپریشن یې په سرکاري توګه باندې وکړو او زما راځوي سره چې څه پیسې هغه دې هم لګېدې او د روانې میاشت اډوانس پیسې هم د خپل مالکانو نه راوغوښتې او د هغو خرچه څنګه وشول بیا زما وروڼه خبر شول دا محمد هلال مرحوم ایس ایس پي رور محمد روم او د هغه پلار زما تپوس ته رالو او زموږ چې په هسپتال کې څومره پیسې خرڅ شوي هغه ټول ما راکړه دی خو زما دا خپې شریک شوي دي او بالکل زه په دې باندې ګرځېدو والا نه یم او زه په پرایویټ سکول کې یم زما هغه دغه هم نشي کولی هغه ما نه تنخواه راکولی شي او نه ما دغه راکولی شي دا پنسن راکولی شي ولې زه ریټایر یم شپېته کاله زما عمر زیات شوی دی خو موږ پر دغه کې کلچر ډپارټمنټ باندې موږ له دا سرټیفیکیټ راکړو چې تاسو له موږ 1,500 روپۍ درکوو زه دا خواست کوم چې حکومت پاکستان په دې موقع باندې مال له پیسې راکړي نو زه به خپل علاج هم ترسره کوم او خپل نه زه شل شم پته نه لګي دې څه دغه دی نو مخیر حضرات چې کوم دي نو د کلیوال هغه رشتهداران خو زه نشم ویلی ولې زمونږ یو ورور دی تره زوی مې دی په دوبۍ کې دی هغه صرف هغه پټو زما لیدلی دی او پرون یې هغه زما ورور کریم بخش خپل وراره سره راغی دلته کې زموږ کره او په دې کمره کې زما سره لږ کېناستو هغه وایي زه خو نه خبر ما طاهر خبر کړم نو هغه ځان سره وړو تیله یې هم راوړله او د وریجو بوجۍ هم راوړله غوښه هم د کور نه دغه نه راوړې وه او هغه موږ له راوړله نو خپلو خپلوان او عزیز رشتهداران چې څومره دي د ما سره خپل حتالوسي کوشش او مدد کړی دی خو په هغې باندې لکه زما مستقل بیماري نه پوره کېږي ولې زه خو ریټایر ژوند تېروم او زما نور څه نشته نو که حکومت پاکستان مال دغه راکړي یا دا خو د حکومت پاکستان نه یا د کلچر ډپارټمنټ نه د هغوی نه د ګیله وکړله هغوی نه د غوښتنه هم وکړه د دې علاقې د دې تحصیل بریکوټ او خصوصا د کوټې بوی نوي کلي چې کوم ځوانان دي دا ټول دا واړه ټول ستا په لاسو کې رالوی شوي دي وس په خخه جابونو باندې دي په بهر ملکونو کې دي زمونږ به د سکرین باندې دي ډېر ملګري دي چې هغه د دې علاقې دي هغه د مختلف چې کوم داسې پروګرام مونږ ورکو هغوی ورسره هیلپ کوي مدد کوي څه ویل غواړې هغه خپلو بچو ته کوم چې په خخه جابونو باندې دی دا ستا په لاس کې رالو شوي ته ډېر خدمت کړی دی چې اوس ستا خدمت وکړي نو رشتهدار خو زما پوره مدد کړی دی او کوم کسان چې ما پېژني هغه ما په دې باندې هم پېژني چې زه ښه محنتکش سړی یم خپل کار 24 غنټې زما سکول کې سروس دی د هغو بچو هم زه خیال ساتم اکثر ول بچو ته یم تاسو د خپل پلارانو تپوس وکړئ نه ما وپېژني څنګه چې تاسو ما ته ولاړ دي ستاسو پلاران ما ته ولاړو ما د هغو له چوري ورکړي دي ډوډۍ مې ورکړي دي که پیسې به سره نه ما ورسره حساب کتاب نه دی کړی نو دغه بایګان کې چې زما اواز زما تجلي واوري او دا ما سره په دې وخت کې مالي مدد وکړي یا ما را ویل چیر واخلي ولې چې زه وګرځم څنګه ډېره مهرباني وایي یا فارم کوم کسان مزدوران دغه لږ څنګه زما رول خبر شو هماره وړه دلته کې راوړل طاهر نو داسې نور کسان ما پېژني او په ما باندې رحم وکړي زما د روان ژوند بالکل زه اپایج غونډه کې شوم په معاشره کې ما خپل ژوند ښه تېر کړی دی او ښه محنت مې کړی دی خو زما نه محنت نور نه کوي زما خپې نور کار نه کوي معلم مدرسې بالله ډېره مهرباني وایي
په دې کې زه اوس نشم ویلی د لالا په سترګو کې دغه اوښکې الفاظ را سره ختم کړل خو دونه به ووایم چې کوم ملګري زمونږ د ویډیو ګوري د دوی مونږ ټول د دوی په لاسو کې رالوی شوي یو سکول ته چې کوم هلکان راغلي دي هغوی دوی ډېر ښه پېژني او اوس دغه ټول الله وله وس ورکړی ټول ښه په ښه عهدو باندې دي بهر ملکونو کې دي چې د چا نه څومره هم کېږي د دوی سره دغه خپل مدد وکړي چې دوی مونږ د دغه نه راوباسو او یو پیره بیا لالا هغه خپل ژوند په صحیح طریقه باندې شروع کړي.